بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو السلام علیکم. نن مرکه کې زه حسن خان تاسو ته هرکلی بیم. ګرانو کتونکو نن مونږ د مختلفو موضوعاتو چې کوم دی انتخاب کړی دی. وړاندې موضوع پکې مونږ یې دا چې 13 ورځ په تخبیه کې هغه څه کسانو چې کوم دی د بودا یو غټه مجسمه چې کوم ځکه چې زمونږ دا سیمه چې کومه ده دا په خپله غیږه کې ډېر لوی او ډېر زوړ او هغه تاریخ لري په کومه باندې چې زمونږ د دې سیمې هر یو کس چې کوم دی هغه فخر کوي شي. د بده قسمته د تخبیه هغه خلک دا د ټیکهدارو یا نور کسان چې په کوم هغوی چې دغه شی لیدلی دی نو زمونږ یو خو زمونږ څه د تعلیم مسله ده او څه زمونږ د تربیت مسله ده. هر سړی راغلی په هغه ګټه باندې چې کوم دی پل کې ورته نیولی دی او بس په هغې کې هغه خپل خاص کر پرونه مونږ دا پروګرام کړی چې د پښتنو هغه جذباتي کوم دغه دی هغه یې پې د تازه کولو کوشش کړې ده. یو طرف ته که دا لویه اساسه وه هغه مونږ زمونږ د لاسه لاړه ده، نو بله ده چې په نړۍ کې یعنی په دنیا کې چې کوم دی د پاکستان او بیا په خاصه توګه باندې زمونږ دا ویلی شو چې یو قسم له هغه سر هم د شرم نه ښکته کېدل پکارو ځکه چې دا د چا مذهبي دغه هم کیدی شو یو ریلیکس شو ته مونږ وایو او دا چې کوم دی د چا دپاره لکه څنګه مونږ لکه زمونږ په پښتو کې خلک دا خبره کوي چې تاسو پردی بده مه کنځئ نو ستاسو ښه به څوک نه کنځي. نو خبره دا ده چې په دې حوالې سره چې یاره دا رویې زمونږ ولې دي او بیا په خاصه توګه باندې پښتانه په نور قومونه چې کوم دي هغوی خپلې اساسې د خپل سر په قیمت باندې چې کوم دی هغوی محفوظ کوي. مونږ د مصر خلک لیدلی دی، مونږ د ترکي خلک لیدلی دی، مونږ د ایران خلک لیدلی دی، مونږ د ملیشیا مطلب صرف اسلامي نړۍ یادوم نور خو پرېږده جي هغوی خپل سر ورکوي خو خپله اساسه چې کوم دی خپل تاریخ خپل کلتور د هغوی پخوانۍ چې کوم دغه ځکه چې د هغې نه د سړي د سړیتوب پته لګي چېرې دی څونه زوړ دی او د ده کوم کلچر او د ده کوم دغه پاتې شوی دی. صرف پښتون یو داسې قوم دی چې دی خدای د ځان هم دشمن کړی دی. پرونه مونږ دا خبره کوله د خپلو بچو هم دشمن دی، د خپل تاریخ د خپل کلچر د خپل ثقافت او د خپلې خاورې دشمني چې کوم ده اگر چې مونږ وایو چېرې زمونږ د خاورې سره هم ډېره مینه ده او مونږ ډېر باتور قوم یو ډېر زړور قوم یو، خو که تاریخ وګورو یا د نړۍ نور ملکونو قومونه وګورو د هغوی په نظر کې زمونږ دغه حیثیت دی چې 13 ورځ په تخبیه کې چې کوم دی د ګټه باندې چې کوم دی مونږ ورته پلکونه نیولي او د هغې په سر کوي چې خدای پاک به مونږ له په دې جنت راکړي. دا ولې کېږي په دې حوالې سره به خبره کوو. دغه شانتې د اپوزیشن د طرفه چې کومې هلې ځلې روان دي د حکومت د خلاف هغې حوالې سره به هم خبره کوو. خو لمبې زما په نظر د تخبیه د بودا د مجسمه د دې دا ماتول چې کوم دی د یو پښتون په حیث باندې د دې قام د دې خاورې په حیث به هغه زه دا خبره کوم چې دا د ټولو نه غټه زموږ دپاره یو مسله ده. په دې حوالې سره زموږ سره ډایرکټر آرکیالوجي او میوزیم څوک چې د دې د تحفظ ذمهوار ادارې مشر دی هغه زموږ سره دی ډاکټر عبدالصمد صاحب. د هغوی نه هم دا ټولې خبرې څه خو زموږ هم جذباتي خبرې دي خو دوی خو دا دی چې هغه ریسپانسبل شخصیاتو کې دي. ډاکټر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام حسن صاحب. ډېره مننه. ډاکټر صاحب څنګه چې ما شروع کې وویې کیدای شي تاسو اورېدلي م یې تاسو له خدای پاک هغه پوزیشن درکړی دی چې د پښتون تاریخ نه بلکې زه هم د دې خاورې تاریخ د دې ځمکې تاریخ چې کوم دی په کومې چې تاسو هم پیدا شوي مونږ هم پیدا شوي د کومې ذمواري چې زما هم ده او ستاسو هم ده چې د دې کوم آثار دي د دې کوم تاریخ دی د دې کوم پخوانۍ د دې په غېږه کې د دې په خېټه کې چې څه پراته دي د هغې تحفظ وکړو. تاسو منئ چې ستاسو په خصوصي توګه ستاسو ډپارټمنټ او بیا په عمومي توګه زمونږ سرکار او بیا جنرالي چې کوم دی دا اولس په دې کې ناکامه شو چې دغه اساسه مونږ پروټیکټ کړو ځکه په تخبیه کې دغه واقعه راله چې په کومې تاسو هم غمجن یا مونږ هم پې غمجن یو. ډېره مهرباني حسن صاحب. یو ځل بیا داسې خبره ده تاسو په خپل کم انټروډکشن کې کم خبرې کړې ډېرې ښکلې او ډېرې په اسانو الفاظو کې مې دا ویورز خپل وکړي نو زه خو به داسې ښې خبرې ونه کړل شم. تاسو به کې یو ډېره ښه خبره وکړه چې کومې اساسې باندې موږ ته خاص کر پښتنو د فخر په کار دغه موږ ماتو او د دې وجې نه زموږ پوره دنیا کې شرم چې کوم دغه سترګې ټیټې دي. دا 2 ورځو کې 3 ورځو کې زه به ذاتي خبره وکړم. دا زونه افسوس خبره ده چې ماته د دنیا هرې کونې نه انټرنیشنل میډیا ټي وي فونونه کوي چې دا ولې شوي دا څنګه شوي ده. نو اصل سټوري خو داسې ده چې دا یو عام باغ و هلته کې دا خدایي کې دا یو دیوار یې جوړولو
هغه کو دای کې د بوت راوته د تاسو څنګه ویډیو کې کتل شي بالکل نو دا یو څلور کسان دي بس هغه د خپل کې ډیسایډ کړی دا او دا یې مات کړی دا موږ خپل انویسټیګیشن وکړو ما خپل ویزټ وکړو موږ خپل مخ کې د کسان ارست کړل پولیس او ډسټریکټ ایڈمنسټریشن مدد سره د کې دا هیڅ خبر نشته چې چا وردا مولوی صاحب ویلی وی یا د کلی بل چا مشه وته ویل کی دا غیر اسلامي د دامات کې دا صرف هغه څلور کسان تاسو ویډیو کې ګورئ چې دوه څلورو کسانو بس یو انډیویډوالي اون د سپاټ فیصله وا او دا وکړو ما ته کړه موږ ریسکو انټیکوټیز ایکټ 2016 قانون په تحت باندې هو باندې موږ پر سیکرټری نو جیل کې دي پروسیډینګز ور باندې روانيږي خدا تاسو به اخر کې خبره وکړئ چې دې لکه څنګه چل پی دا موږ ناکام شو دا بالکل جی دا یو انډیویډوال یا د حکومت یا د خاص کر د آرکیولوژي خبره کوم دا موږ په پاسبل نه شي موږ بس خلکو په ډنډر راوالو یا جیل ته واچو دا د خلکو سره پر اویرنس دی میډیا پکې مدد ډیر زیات پکار پکې هر لیول باندې دا سکول تاسو نصاب خبره وځو چې دوی شوزونه کې دا کار دی بالکل چې دا نه ډاکټر صاحب دا خو بنیادی سوال هم دغه دی چې تاسو د اویرنس خبره وکړله نو دا خو لکه دا زمونږ دا آثار چې کوم دي لکه که تاسو دا تخبیه یاد کې جمال غړی بلکې زه دا وایم چې په دې خیبر پښتونخوا هر سیمه چې کومه ده هغه د داسې تاریخي آثارو نه ډکه ده نو دې حواله سره خلکو ته هم ویل پکار دي کنه چې یاره د دې تحفظ پکار دی دا ستاسو د پاره ګوره سعودي عرب کې لکه حج څومره اهمه فریضه ده خدا د سعودي عرب دا خبره د هغوی د ټوریزم په نظر ورته ګوري لکه خپل مذهب کې چې کوم دی هغوی زمونږ دلته کې لکه د نورو خلکو دومره د خبرې دونه اوږد تاریخ پاتې شوی دی نو دا خو ستاسو ذمهواري ده کنه د حکومت چې د خلکو ته ووایي چې یاره د دې حیثیت څه دی بالکل جی بالکل د حکومت ذمہواری د خود تاسو بیا وایم چې دا زه تاسو یو سیمپل سټیټسټیک درکم چې موږ سره شپږ زره سایټ په خیبر پښتونخوا کې دا هغه سایټ دي چې کوم موږ سره په لیست باندې موجود دي دا زه هغه سایټ خبره نه کوم چې کوم دا ایکس سپاټ یا مرچ سپاټ دا موږ سره راغلي دي د کې زما کیلکولیشن مطابق 20000 نه زیات د پښتنو سیمه چې کوم راځي د کې 20000 نه زیات آثار قدیمه سایټ موجود دي نو زه دې سایټ باندې زه چوکیدار ساتم نو په شل زره سایټ باندې یو سایټ باندې درې چوکیداران نو دا خو ماته نه ښکاري چې حکومت ته پاسبل ده یا پاکستان فدرال حکومت ته پاسبل دنیا یو قوم ته ولې زموږ تاریخ دومره رښتیا چې په هر کوڅه کې په هر ورکوټه کلي کې دا آثار قدیمه سایټ موجود دي اویرنس سره پورې خبره ده دا د ټولو د موږ سیوک سینس هم جوړیږي د مشرانو سو ایجوکیټډ خلک دي د دوم حق جوړیږي میډیا موږ څخه ډېر زیات په دې کې مرسته کوي دین علاوه موږ څه کوم حکومت لیول باندې که تاسو وګورئ په سوشل میډیا باندې موږ ډېر زیات اکټیو دا کیسې ټول خو ډاکټر صاحب یو شی بالکل هغه زه فالو کوم ځکه خو بیا موږ هم چې کوم دی دا خپل یو فریضه ګڼله چې یاره خپل یو حصه پکې واچو خو زه تاسو یو خبره کوم موږ چې کله سبق په سکول کې به نو مطالعه پاکستان ما په خیال تاسو به هم ویلي که زمونږ ایج کې دومره ډفرنس نه نو تاسو به ویلي په هغې کې یو کرکټر دی محمود غزنوي جي هغه تاسو هم آیډیالایز کوئ موږ هم آیډیالایز کوو د هغه کوالټي دا وه چې هغوی سمنات مات کړی و سمنات هغوی ولې مات کړی هغه بیا تاریخ والا ته پته ده چې د هغې څه وجوهات خو عام میں بت پروش سے زیادہ بت شکن اوس تاسو په خپل نصاب کې خلکو ته د دې آثارو د تباه کولو او په هغې باندې د ایمان جذبه د تازه کولو خبرې کوئ نو دغه درې څلور کسان چې نیولي ما په خیال د دغې نه زیات ذمهوار خو هغه څوک دي څوک چې دوی ته ترغیب ورکوي او ترغیب ورته زموږ ریاست ورکوي هم په دغه مطالعه پاکستان کې دي نه جی محمود غزنه او د موجوده څه کوم وخت ذکر فلاش فرق محمود غزنه وخت کې چې کوم کار کېدو هغه بت پرست و هغه د ورشپ کولو زمونږ د کیس نه موجوده چې دا کارونه دي دا بتان څوک ورشپ نه کوي دا عبادت کوي دا خو په ځمکه کې دننه پراته دي سبق دی پر آثار قرآن کې د شروع ذکر ده بالکل دې لپاره پراته دي چې موږ راواخلو راتلونکي نسل ته دنیا ته وښیو چې دلته څومره سیولایزیشن تېر شوی موږ دنیا ته څه کنټریبیوشن ورکړي څومره مذهبونه دلته کې تېر شوي دي او څه کارونه یې کړي دي نو په عبادت کې او په دې سبق کې ډېر زیات فرق نو ځان ته ماتول چې دا بالکل جایز نه دي او تاسو ما څنګه وویل چې موږ کلي ته لاړو وګرځو
دا چې ترغیب بالکل اندر بړي و تاسو ته حیرانګي وي چې د ځمکې مالک د هغه غریب ته نو پته شي چې دا راوتی ځکار شوی تاسو ویډیو کې به وګورئ چې صرف څلور کسان دي دا چې ترغیب ورکړي یا د کلی یا بل څه دا ولا خلک د ویډیو کې ولاړ وي نه زه دا وایم ډاکټر صاحب په سر سترګو ستاسو خبره بالکل ټیک ده خو زه دا وایم دا څلور کسان چې کوم دي دوی ته هم د معاشرې دا خو ولې چې پلک را واخله او دا مات کا که نه جي د مونږ خو پښتنو خو تاسو ته ما وویې چې مونږ دا 13 کاله څنګه تیر کړله چې یو پښتون د اسلام په نوم را پاسېدلی دی بل پښتون د دې وجې نه وجلی دی چې یاره ته مسلمان نه بیا بل مطلب دا دی دا 40 کاله ستاسو مخې ته تیر شو زمونږ تاریخ د داسې دغه نه ډک دی اوس دا هم مونږ د خپل معاشره کې دا ایکسټریمسټ تاټس چې کوم دي چې یاره ته د بل مذهبي ضد دغه خو زمونږ اساسه وه لکه دا خو د دې ځمکې تاریخ دی چې تر اوسه پورې د دې په خېټه کې پروت دی د هغې نه مونږ ته د خپل پرونه او د هغې پته لګي خو زه وایم چې دې خلکو ته به مونږ څنګه دا ستاسو دغه خبره رسو چې یاره دا بوتان نه دي دا چې کوم دی دا آثار دي او د دې نه چې کوم دی مونږ ډېر لوی څنګه چې نورمل تاسو احرام مصر ته لاړ شئ هلته کې د فرعون هغه دغه اوس هم پراته دي هغه هم مسلمان ملک دی داسې نورو ملکونو کې نو دوی ته مونږ دا څنګه ووایو چې دا چې کوم دی بوتان نه دي دا آثار دي د دې دپاره څه کیمپین تاسو شروع کړی دي بالکل کمپین میں شروع کرے تاسو ما څنګه ویلو موږ ډیفرنٹ هریټیج اویرنس پروګرامز دی ویډیوز جوړیږي بلاګز جوړیږي سوشل میډیا هم ته باندې فاسټست ټول دا شروع کی خو زه تاسو دې خبرې یو بل جواب درکم ناٹ ایز ا ډایریکټر بٹ ایز ا آرکیولوجسٹ زه تاسو ته وایم چې دې باندې موږ خپل پښتانه د خلک لیکولې ذکر شو چې د حالت تا او دا ایجوکیټډ نه دي دا دنیا کې یو قوم کې یو ذکر نشته چې هر 50 کاله پس او 10 کاله پس او 15 کاله پس یو حملاور په بعد راځي وਹੀ دلته داخله اور نئے ایجوکیشن ته پریخي دي نئے ډیولپمنٹ ته پریخي دي د کدی علاقې تاسو جیوګرافیکل ریزن دی وجه د تاریخ وګورئ دا چې په آرام پاتې شوی نه زونه سیولایز پاتې شوی دي چې خلک سکون واخلي او لکه مخکې لاړ شي تاسو ما د علاقو مثالونه راکوئ هغه کې زیاته په تاریخ کې وزل یا درې جنگونه تیر شوي دي نو هغه مخکې سټیبلایزیشن هغه بیا ایجوکیشن هغه بیا پکې خلک سیولایز شوي دي نو بیا به دې پوه شوي دا کلچر ته شوي دا آیډنټیټي شوي موږ ته خو دا ټایم نه ملاو شوی په آرام باندې خو چې لغونه سکون راشي او دلته کې څه حالت خراب شي چې موږ بیا صرف ځان بشو هم غټه خبرې وي او سر بچ کو هم غټه خبرې وي نه پس بیا د ایجوکیشن او د هریټیج بچونه په بعد کې راځي ها ډاکټر صاحب بالکل ستاسو دا خبره ټیک ده لکه مونږ طرف ته کې ایجوکیشن هم راشي نو د بده قسمت هغه د شعور لیول زه خو خپله باندې چې دا ټول سچویشن کم ګورم نو هغه اکثر زمونږ یو ملګری نه دی خو خیر یو ستر شاعر دی د ملکند د سیمې هغه چې دا کومه خبره کوي چې یاره د خپل پټي په سر خورور قتلوي غیرت په قام دې لړزېدلې نه دی زمونږ مسله خو دا ډېر صحیح ډیپیکشن کوي اوس د مردان دا سیمه د سوات دا سیمه د صوابۍ دا سیمه د چارسدې دا سیمه دې کې هر ځای له چې ورشې نو موږ ورته غونډۍ وایو یا موږ ورته دا لکه که ته شهبازګړی وی که ته جمالګړی وی که دلته کې تخبیه وی که نور په سلګونو سیمې دي خو لکه مختلف هغه نوي چې یاره یو ځای کې بورډ ولګي یو سایډس چې یاره لکه دا خو پکار دي که نه چې په دې کې تاسو لوکل کمیونټي انګیج کې نو زه خو هم د دغې سیمې ما نو ما چې ته داسې کم اکټیویټیز لیدلي دي چې یاره تاسو لوکل کمیونټیز په دې کې انګیج کړي هغوی د دې د دغه نه چې کوم دی خبر شي دي اهمیت نه دا جی تاسو د مردان چارسدې او د صوابۍ خبره کې دا د زموږ ایجوکیټډ خلکو کې پښتنو کې راځي او څونه چې کمپین دلته کې شوي د هریټیج حوالې څخه پروموشن حوالې څخه هغه ما په خیر د نورو صوبه کې بل څه شته نه دي شوي تاسو بورډونه خبره کړه دام شوي دي پکې او د بای ډیفالت دلته کې دوه انټرنیشنل خلک راځي د بودیست د کرونا نول نه بودیست موږ څونه چې تاسو د څونه سایټ یاد کړ اول دلته دي نو هغه د علاقې د سیمې د کمیونټي خلک ټیک ټاک اویر دي چې دا د شي امپورټنس ته ځکه دوه خلک راځي دنیا کې موږ او داسې دا یک دوه واقعي چې کوم دا ریموټ دا چې کوم دا واقع شوي دي بس قسمتي دا چې ظاهرا سایټ نشته تا ازمکه چې څلور فټ او ګدایو کې نو لاندې کې دا موټ نه وته نو دې لپاره بالکل لګیا ډاکټر صاحب اخیرنه پوښتنه ده کوم دا بودا چې کوم مجسمه کوم ماته شوله تاسو د دې په اهمیت باندې تاسو خو بتلی هغه باقی ریمینز خو به تاسو کتلی کنه ایز ان آرکیالوجست چې کوم دی تاسو د دې د اهمیت باره کې څه وایئ چې دا سو
او د دې نه موږ څه دغه کوي شو؟ نه جی د بودا د بودیزم چې کوم مشهور بودا تاسو یې پیژنئ دا د هغه سټیچو او تقریبا 6.5 فوټ د سایز او لایف سایز په خپل ځای کې د ته وایي غټه ډېره غټه ټیک ټاک مجسمه او دا تقریبا 1700 کاله زوړ ښکارېدو. تصویر مې چې کوم ښکاري او په شیست ټون کې جوړ شوی دی 3rd century AD کې. ډیره مننه ډاکټر صاحب، تھینک یو ویری مچ. ګران کتونکو ډاکټر عبدالصمد صاحب خپله هم آرکیالوجسټ دی، هغوی دا خبره وکړله چې یاره یو خبره به موږ هم وکړو چې دا کم دي دا بوتان نه دي، دې ته موږ آثار وایو، لکه څنګه چې نورې قومونه چې کم دي د هغوی په خاوره یا د هغوی د خاورې په غیږه کې په لمن کې چې کم داسې آثار دي هغوی د خپل سر په قیمت باندې چې کم دی د هغې تحفظ کوي. وجه د هغې دا چې د دغې سره د هغوی تاریخ تړلی، د دغه سره د هغوی د دې ځمکې چې کوم دی هغه چېرې دا ځمکه پخوا څه پاتې شوې ده، هم دا دغه شانتې وه دا څنګه چې مونږ پرې راغلي یو که نه زمونږ نه مخکې څنګه چې ډاکټر صاحب وویل چې دا ډېره پرم نه دلته کې دا د علم او دا د کلچر چې کوم دی ګهواره پاتې شوې ده او هغه مونږ ته د دې نه پته لګي. نو دا خبره ده چې په ځای د دې چې دا آثار مونږ مات کړو او د خپل ناپوهتیا د وجې نه د خپل بېشعورۍ د وجې نه مونږ له پکار دی چې دا آثار مونږ محفوظ کړو په خپلو کورونو کې دی ولې نه چې خلک راځي هغوی ته مونږ ښایو چې یاره زمونږ سره څه دي. په دې کې ما په خیال په دې باندې که حکومت د طرفه کېږي نو د ایز اسلامک ریپبلک اف پاکستان چې کوم دی په دغه کې څه بدي نه ښکاري. ګران کتونکو بړه شانتي دمه اخلو، د مې نه پس راځو پروګرام د یو بلې موضوع سره. جی ګران کتونکو پروګرام کې یو وارې بیا هرکلی څنګه چې ما شروع کې ویلي وو چې د پروګرام دې حصه کې به مونږ د اپوزیشن چې کوم ګوندونه دي د هغوی د اړخه د حکومت خلاف چې کومې هلې ځلې دي یو وارې بیا په هغې کې تیزي راغلې ده او د اختر نه پس به چې کوم دی یو بیا ملټي پارټي کانفرنس ورته وایو هغه به راغونډوي. خو یو خبره ده چې کله مولانا صاحب سره هم خبرې کړې وي نو اپوزیشن دومره تقسیم دی چې د دوی په 1 پوینټ ایجنډا باندې راغونډېدل چې کوم دي دا ډېر زیات ګران ښکاري که ناممکنه نه نو ګران دي. پاکستان پیپلز پارټي د وخت کې ډېره هایپر ایکټیو ورته ویلی شو، هغه هم د دغه شان پاکستان مسلم لیګ نون هم دی. مولانا صاحب د شروع نه خو مولانا صاحب لږ دل برداشته شوی دی نو نن سبا ما په خیال هغوی داسې په فرنټ باندې هغه هم را نه راځي څنګه چې مخکې و توقعات ما په خیال د اپوزیشن نه ډېر کم دي. دا وخت زموږ سره د پاکستان مسلم لیګ نواز ډلې چې کوم دی د خیبر پښتونخوا پریزیډنټ سینئر رهنما ښاغلی امیر مقام صاحب په لاین باندې دی. امیر مقام صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام حسن خان. جی ډېره مننه امیر مقام صاحب، هرکلی درته وایم پروګرام کې، خو سوال مې دا دی چې د اپوزیشن چې کوم دی څه وخت پس دوی داسې لږ چارج غونته کې شي او بیا د هغه چارج یو څه ټیمه پورې خو بیا هغه ډای ډاون شي او غلاړ شي خپلو کورونو کې کینی. دې ځل چې دا کوم دغه شروع شوی دی نو تاسو څه وایئ چېرې په دې کې به څه مخکې به بوځي او که نه یو وارې بیا به دا یو ورځ دوه درې به شور شرابه به وي د هغې نه پس بیا چې کوم دی په زړه تنخوا کار کوي؟ حسن خان دا څه خبره نشته او مخکې که داسې سلووالی او دا راغلی دی نو د هر چا د ډېرو خلکو داسې خیال و چې یاره دا حکومت راغلی دی په کار ده څه نه څه ټایم دوی ته میلاو شي او د سبا دا نه وي چې موږ شهیدان شو. یاره مرده چې دوی څه پروګرام او خپل امپلیمنټیشن او څه کولی شي کوم ایجنډا چې ورکړې ده نو که د دغې بعضې خلکو دا سوچ یاره څه نه څه ټایم ورکول دوی ته پکار دي ضرور چې دوی په هغې کې خپل ځان وښیي چې قوم ته بیا داسې مظلوم نه جوړېږي چې یاره موږ خو ډېر څه کول او د شادو او د پویو نهرونه بهول خو موږ چې اپرینو خو روزخطې کړو. نو اصل صرف دغه عمرې خبره. اوس خبردار حسن خان چې که دا ځل اپوزیشن څنګه ور د پریس کانفرنس په لاهور کې و هغوی دا که موږ اوس اپوزیشن کلیکټیولی بار نه راځو دا ډیمانډ نه کوو نو بیا خو دا خبره ده چې بیا به په دې ملک تباهۍ کې موږ هم د دې پارټي او د دې
حصہ به اوس خو یو سیاسي تاسو څنګه په انټرویو نو دا خبره نشتی اوس دا ایشو ته سیاسي پولیټیکل ایشو نه دا خو د ملک د تباہی ته ګوري چې د ملک کم طرف روان دی او روز تر ورځې کمې خبرې موږ اورو ما نو زموږ خو دا شک راغلی دی چې دا پی ای د لینډ کولو نه بعد کېدای شي چې داسې که یو کال دا حکومت نور پاتې شو نو چې کوم بهر پاکستانیان دي ورسیز هغه به هم ټول راوباسي خلک به وایي ځای او د دې ځای چې موږ کوم پاکستانیان چې د بهر ځو نو موږ به څوک پرېږدي هم نه ځکه چې هغه عمران خان ټول پاکستان غل او ډاکو ثابت کړي دلته څه اوسېږي دا ډاکوان دي او غله دي د بل چا ګواهۍ ضرورت نشته څنګه چې د هغوی وزیر وایي چې زموږ پایلټان جعلي دي چې هغوی جعلي دي نو بس تاسو کېنئ په غلاره موږ تاسو نه پرېږدو اوس خبره د ملک ده که ته په دې مهنګایي طوفان ته وګورې حسن خان ته د دې بېروزګارۍ د بل څه د عام سړي ژوند انتهایي مشکل شوی دی نان ډیلیوري نان سیریسنس امیر مقام صاحب دا بالکل دا خبره خلکو تم پته ده خو دا راته وایي چې د اپوزیشن منیمم ایجنډا څه ده چې باغې ټول اګري باغې ټول اګري سوالو کو خبر هم دغه موږ ټول په دې کې کنفیوز یو سبا حسن خان وایي چې تاسو حکومت اپوزیشن ته حواله شي او تاسو اعلان کړئ تاسو مختلف پارټیان مختلف الخیال نو آیا یو پارټي د څه کې چا طرف میجارټي شته نه هغه خپل ایجنډا امپلیمنٹ کوي څنګه نو د دې مطلب دا سمپل حال چې دا حکومت جوړ شوی هم څه په میجارټي خو نه جوړ شوی د سره دا خو په زور جوړ کړی شوی دی څوک د یو ځای نه راوځي څوک د بل ځای نه څوک د بل ځای نه یو اچار جوړ شوی نو زموږ مینیمم ایجنډا دا راځو خپل پارټي په بیا کومه د ټولو پارټو په دا خیالي چې دوباره موږ له قوم ته پکار دي یو داسې نظام پر منځ کې راوستل غواړي چې ملک هغه شپږ میاشتې اته میاشتې څو میاشتې هغې له پکار یې هغه رن کوي هغه څومره انتظامي امور هر څه چې دي او دوباره الیکشن وشي موږ عوامو ته لاړ شو بیا چې عوام فیصله وکړي یو جنرال لیډرشپ راشي څوک راولي نو هغه ته اختیار دی چې مخې ته رن کړي نه امیر مقام صاحب اوس دا دوباره الیکشن چې تاسو وایې تاسو ګڼئ چې پاکستان پیپلز پارټي به دې وخت کې هغوی په سند کې حکومت دی او ډول اوور رایډنګ میجارټي ده په مرکز کې خاص انجای کوي اپوزیشن تاسو ګڼئ ځکه هغوی چې خپل کیلکولیشن کوي نو هغوی وایي چې دوباره الیکشن هم وشي نو زیات نه زیات سند به راکړي موږ له په مرکز کې به کیدای شي او سند به هم داسې پوزیشن نه نو پیپلز پارټي به دا بیټ وکړي دې باندې به هغوی حسن خان زما خبرې مطلب دا دی ډېر د زړه نه زما دا مطلب نه دی چې هغه پیپل پارټي دې ته نه تیارېږي فرض فار ایگزامپل نو هغه ملک د ملک کوم صورتحال دی پر ملک هم ټول شي ګوره تا او زه او بل چې څومره دي کې پیپل پارټي دی او که پی ټی آی دی او که هر څوک دی که مسلم لیگ دی نو ټول خلک چې د ملک کوم صورتحال روان دی نو په دې کې مطلب دا دی څوک څه حکومت به وکړي او څه سیاست به وکړي او څوک به راشي دوباره اوس خبره کوېسچن صرف او صرف د پاکستان دی څوک د پاکستان سوچ کړي نو د دې نالایقو نه به ځان خلاصول انتهایی ضروری چې دوی نه دا ګاډی چلولی شي نه پې پوهېږي نن دا د دوی کار دی د دوی سوچ دا چې صرف د وزیر اعظم ووایي صرف د وزیر ووایي صرف د وزیر اعلی ووایي بس دغه دومره کافي دی شاته که کار کېږي او که نه کېږي په ملک کې ډیلیوري وي او که نه وي نو مقصد اوس دغه دی په دې باندې هره پارټي محب وطن پارټي چې هغې ته به دې راغونډېدل پکار دي او د امیر مقام صاحب یو خبره بل هم کېږي چې ستاسو پاکستان مسلم لیگ چې کوم دی په هغې کې هم دوه پوینټ آف ویو دي یو د میاں نواز شریف صاحب او هغه هم دا تاسو شروع کې خبره وکړه چې لیټ د ګورنمنټ بلیډ چې 15 کاله پوره کړي او د دې نه عوام اخره حد ته ورسي بیا به مونږ راځو یو میاں شهباز شریف صاحب دی چې هغه وایي چې یاره نه انټرنل چینج او پکار دی چې دی ځکه چې هغه خپله ویلم یو خبره کړې وه چې ما ته د وزارت عظما چې کوم دی دغه شوی م و نو تاسو ګڼئ چې د میاں صاحب هغه کومه پالیسي وه شروع نه چې یاره دې 15 کاله پوره کړي او بیا به ورسره چې کوم دی مونږ عوامو لزو هغه اوس د مسلم لیگ پالیسي نه ده نه دا خبر نه ګوره اول خبره خو دا خبره کلیر کوم چې شهباز شریف صاحب او د نواز شریف صاحب څه بیا پالیسي نشته او یو ایجنډا دی او یو سوچ دی دا څه خبره ده صرف د بهر نه خلک خبرې کوي انټرنل دا څه قسم خبره نه دویمه خبره دا ده چې بالکل د نواز شریف صاحب خو د منډیټ دومره احترام کړي چې تا ته پته ده چې هغه بل ځل په 2013 کې په پی ټي آی کې کوم الیکشن وشو نو د مولانا صاحب پر ټولو پارټو خیال و چې موږ اپوزیشن میلاو شو حکومت پر اپوزیشن راشي خو نواز شریف صاحب نه پی ټي آی د میجارټي میلاو شوی ده پکار چې حکومت دوی جوړ کړي دا خو یو ریکارډ حقیقت دی دغسې په بلوچستان کې څنګه چې ځان وروستو کړه نورو خلکو ته یې ورکړه
او هغه خپل سوچ او جمهوریت سوچ هغه خپل په ځای اوس خبردار چې دا چې نه ګڼل دا په دومره زیات نه لګوي والله په ایمان کې زما خپل عمران خان ته مو زه په 2002 سم لګ یو ځای کېو په یو ځای کې ناسو زما خپل دا یقین نو چې عمران خان به دومره کمزوري وزیر اعظم وږي او دومره نالایقه او چې تر ملک حالات ګوري نو هغه سره چلیږي نه ته بالکل زمونږ دا ته خواهش دی چې زمانه یقین دی دا نالایق ګورنمنت دی څنګه چې چینی په ټکړه د 52 پورا 95 روپے خرچيږي زره وړو کرایسس دی عام سړي خبره کومه چې اوس کې ترونه و سو نو 200 ته ختم نه نو ستاسو راګم پروګرام کې بیا ته شپږ مې ضرورت وګوره په 2000 وای ها امیر مقام صاحب تاسو سره ګون هډور زیات مشکل شي ځکه ضرورت لو ضروري او زموږ ټول په خبره باندې اتفاق ها امیر مقام صاحب تاسو څه وایي چې سونا وخت پس د حکومت ځکه چې د کرونا د وجې نه خو 2020 کې او 2021 کې د انتخاباتو یا د الیکشن امکان هم نشته نو تاسو څه ګڼئ چې ځکه دا هم یاره ده چې هسې نه دی لر شي او هغه نور خلک پرې راشي نو بیا به څه کوئ ځکه چې تاسو دوباره الیکشن ګوره مطلب دا دی هغه دا خبره اوس کوم چې کوم حالات دي هغه سره مخې دي څنګه چللی خو دې ملک د چلولو چې جنوال لیډرشپ نه او د قوم منتخب کړی خلک نه په صحیح طریقه او دا هغه سره یو میجارټي او په هغې سره نه راغی بل څوک یې نشي چلولی موږ دا نه وایو چې څه هغو ته الیکشن د کوریج په کرونا کې لږ تحفظ میلاو شو صرف کرونا نوم استعمالی چې کرونا دا شو هغه خبرې خپل په ځای د هغې کې په درمیان کې چې حالات ټیک نه وي نو داسې یو سیټ اپ راتلی شي چې هغه ملک د هغې پورې ها امیر مقام صاحب چې کله مولانا صاحب امیر مقام صاحب چې کله مولانا صاحب یو دومره لوی کمپین شروع کړی و او درنا او د دې حکومت خلاف د کراچۍ نه چې کوم د اسلام آباد پورې لانګ مارچ وغیره هغه ټیم کې که لږ هم اپوزیشن هغوی سپورټ کړی وی نو ستاسو خیال نه و چې مولانا صاحب به ډېر څه اچیو کړي نه مقصد دا دی موږ د مولانا صاحب لږ نه خو هغه فولي سپورټ کوو او د هغه د دې خبرې سره اتفاق و چې حکومت ته بالکل تلل پکار دي او دوباره انتخابات کول پکار دي خو د هغه طریقې کار چې یاره موږ وایو چې خلک ټول لا غونډ شي او لاړ شي په پارلیمنټ هاوس او په دې هم لو کیا څه وکړي او هغې سره زموږ اتفاق ځکه نو پورم نه احتجاج په هغه ټایم کې هغوی کړی موږ هم سپورټ کړی چې یو پورم نه طریقې سره خو زور طریقې سره نه اوس چې دی د دې نه موږ دا اوس چې کوم حالات دي خو ډېر زیات بد نه بدترین طرف ته لاړه او په هغه وخت کې د خلکو به دا خیال هم چې دوی لږ نور ټایم میلاو شي هغه ټایم خو چې څومره میلاویږي نو د بهتري خو 1% نه راځي که نه هر سړی ګوري دې فیلډ کې بهتر راشي دې کې به راشي دې کې به راشي هغه ورځ تر ورځ بدتري راځي چې اوس به 165 170 ته خو ډالر لاړ او دا امکان نه چې 250 ته ورسي دا امکان نه چې زموږ دا خلک ټول په بار دنیا کې بلیک لیسټ شي دا امیر مقام صاحب څومره پورې امیر مقام صاحب څومره پورې تاسو مطمئن یې ځکه چې مونږ ګورو چې اپوزیشن چې کوم دی د کال 2 کې خو اپوزیشن د حکومت خلاف یو غټه جلسه هم نه ده کړې چې ورته ووایي چې هغه لکه ورت واچنګ جلسه چې ورته وایي نو څومره کانفیډنټ یې که پریزیوم عمران خان لاړ شي او دې وخت کې لاړ شي دا وخت کې نو هغه ته به شهادت نصیب نشي او خلک به چې کوم دی د اپوزیشن سره ودرېږي نه هغه شهادت نه نصیب کېږي هغه به بالکل خلک به وایي چې دغه الفاظ ویل مال نه دي پکار زه سیاسي نه جي زه سیاسي شهید وایم جی هغه سیاسي شهادت هغه چې خلک الله دې روغ لري زه سیاسي شهید وایم د عذاب نه خلاص شو مطلب دا دغه خبره نشته هغه د هغه چې کوم ډیلیوري دی او کوم پرفارمنس دی انتهایی مایسکون او قابل افسوس دی او د ټولو جی دا امیر مقام صاحب ما په خیال دا هغوی موږ سره چې کوم دی سیګنل پرابلم راغی مې بي چې هی واز ډرایوینګ آن د وی خو دی هم دا خبره چیرې لکه د حکومت خلاف چې کوم دی د دوی چې کومه نریټیو ده نو هغه دا ده چیرې دوباره الیکشن پکار ده اوس د پیپلز پارټۍ په دې حوالې سره څه موقف دی اپوزیشن څومره یونایټډ دی چیرې لکه دوی به یو فرنټ جوړ کړي په دې حواله به زموږ خبرې روانې اجازت غواړو یو وړې شانتې دمې ټایم شوی دی دمې نه پس بیا راځو پروګرام به جاري وي
چیگران کو پروگرام کی یواری بیا ہر کله پروگرام نمخ کی زمونږ سره د پاکستان مسلم لیگ خیبر پختونخوا پریزیډنټ امیر مقام سے پلاین باندې او دا وخت زمونږ سره د پاکستان پیپلز پارٹی سینئر رہنما چودھری منظور سے پلاین باندې دے. چودھری منظور صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ. چودھری صاحب یہ بتائیے ایک سوال کہ جو اپوزیشن ایک بار پھر جو ہے کافی زیادہ متحرک ہوئی ہے, ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ یہ اس قسم کے وہ آ جاتے ہیں اپوزیشن پہ لیکن بعد میں پھر وہ بیٹھ جاتے ہیں. مولانا صاحب نے بھی ایک کیمپین شروع کیا, سارے مل گئے, پھر سارے جو ہے نا مولانا صاحب اکیلے رہ گئے. اس دفعہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو کیمپین ہے ٹیل دا ریزلٹ ہوگا یا ایک پبلک کو جو ہے نا وہ کر رہے ہیں کہ جی وی آر وہ جو ہے نا پبلک سمپتیز گین کرنے کے لیے اس طرح پہ؟ جی نہیں, یہ نہیں ہے ایشو. دیکھیے پبلک کا ایشو نہیں ہے بلکہ پبلک کا ایشو ہے. پبلک کا ایشو ہے مہنگائی اس وقت, بے روزگاری ہے اس وقت, آٹا چینی بجلی تیل ہر چیز مہنگی ہے جو عام آدمی سے استعمال ہے. تو وہ تو لوگوں کی پہنچ سے باہر ہو گیا ہے. نوکریاں دینے آئے تھے 1 کروڑ لوگوں کو بے روزگار کر دیا, گھر دینے آئے تھے گھر گرا دیے. اب لوگوں کا مزید گزارا نہیں ہوتا. اور دوسرا یہ تھا کہ ان کو بھی لوگ سمجھتے تھے کہ ابھی ٹائم تھوڑا ہے, اب 2 سال ہو گئے, 2 سال میں یہ پوری طرح ایکسپوز ہو گئے کہ نہ ابھی تک کچھ کیا ہے نہ کچھ آگے کریں گے. دوسرا کرپشن کے نیریٹو پہ آئے تھے, اپنے ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا اسکینڈل آ رہے ہیں. چلو کے پی کے تو 17 اسکینڈل ہے, بی آر ٹی کو لے لیں, خیبر بینک کو لے لیں, معلوم جبا کو لے لیں, احتساب کمیشن کو لے لیں, طلبہ کے وہ اسٹوڈنٹس کا لے لیں جو غلط انرولمنٹ ہے 21,000 طلبہ کی, اس کو چھوڑیں. ابھی کتابوں کا اسکینڈل آ گیا ہے, ہیلتھ کے اندر اسکینڈل ہے, سونامی 3 ہے, کتنے کیسز ہے, 17 کیسز ہے. وہ ہیلی کاپٹر والا کیس سے لے کر موجودہ وزیر اعلیٰ, سابقہ وزیر اعلیٰ, اس کو چھوڑ دیں. ابھی سینٹر میں آ جائیں, دوائیوں کا اسکینڈل, ماسک کا اسکینڈل, پھر اس کے بعد ابھی یہ جو این ڈی ایم اے کے اندر پرچیزز ہوئی ہیں اس کا اسکینڈل ہے. پھر اگر آپ اس کے بعد دیکھیں تو آٹا کا, چینی کا, یہ تیل کا اسکینڈل ہے. پھر اس کے بعد ابھی 118 ارب روپے کا مراد سعید کا, جس کو کہتے تھے کہ اس کی کارکردگی بڑی اچھی ہے, اس کا اسکینڈل آ گیا. تو یہ سارے کے سارے اسکینڈلز ہیں جو لوگوں کا ایک طرف جینا مشکل ہو گیا, دوسری طرف یہ اپنا ہے. ان کے جو احساسے شو ہوئے ہیں تو چودھری صاحب یہ آپ نے جو گنوا دیے, نو ڈاؤٹ کہ یہ تو پبلک اس میں ہے, نظر بھی آ رہی ہے کہ واقعی بے روزگاری بھی ہے, جو مہنگائی ہے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, اوپر سے لوڈ شیڈنگ وغیرہ, گیس کی لوڈ شیڈنگ وغیرہ, یہ سارے یہ جو اپوزیشن اس دفعہ اکٹھی ہو رہی ہے آفٹر عید کے بعد, تو منیمم ایجنڈا جس پہ آپ سمجھتے ہیں. میں ادھر آ رہا ہوں. دیکھیں 2 چیزیں طے ہوگی. ایک تو ان کو جو مناسب وقت ملنا چاہیے تو وہ مل گیا, یہ لوگوں کے سامنے ایکسپوز ہو گئے. اگر اس سے پہلے جاتے تو لوگوں کا خیال تھا کہ انہوں نے $200 ارب بھی باہر سے لے آنا تھا, یہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں بہا دینی تھی. دوسرا اب دیکھیں منیمم ایجنڈا جو ہوگا وہ جو ابھی کمیٹی بنی ہے, جوائنٹ اپوزیشن کمیٹی جو بنی ہے, اس کے اندر یہ ساری چیزیں, ایک تو یہ اس سے پہلے میٹنگ کرے گی آپس میں, دوسرا اس میں یہ طے ہوگا کہ عید کے فوری بعد اے پی سی ہوگی. اے پی سی کے اندر یہ طے, انہوں نے ایجنڈا طے کرنا ہے, ٹائم طے کرنا ہے, وینیو طے کرنا ہے, ڈیٹ طے کرنا ہے, اور اس پہ پھر ایجنڈے پہ اے پی سی مل کر بات کرے گی اور اس کے خلاف جو آپشنز ہیں ساروں پہ غور کرے گی. اور اب ان کو جانا ہوگا کیونکہ یہ جس طرح آپشن خارجہ پالیسی, داخلہ محاذ, آج بلاول صاحب کی جو آج تھی اس میں اس نے کہا کہ 2 چیزیں ٹیبل پہ ہو سکتی ہے. ایک جو ہے ان ہاؤس چینج, یعنی پارلیمنٹ کے اندر تبدیلی, وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہٹانا بھی ہو سکتی ہے, نئی اپوزیشن حکومت بنا بھی سکتی ہے, میں جو سمجھتا ہوں. اور ساتھ ساتھ جو ہے نا فریش الیکشن, تو فریش الیکشن کا میرے خیال میں اگر آپ بلاول بھٹو صاحب نے, میرا از دا اونلی لیڈر کہ ابھی تک جو ہے وہ کرونا سے مکمل احتیاط کر کے پبلک میں جاتے ہیں, تو مطلب ہے کہ فریش الیکشن ان کو بھی پتہ ہے کہ مشکل ہے 2020-2021 میں, تو ان ہاؤس چینج پہ کچھ کام ہو رہا ہے یا ہونے کا پروگرام ہے؟ دیکھیں یہ کچھ پارٹیوں کے اپنے ایجنڈاز ہیں, لیکن جب سب بیٹھیں گے تو مل کر ایک جو ہوگی کلیکٹیو وزڈم, اس کا فیصلہ ہوگا, تو وہ
بہتری فیصلہ ہوگا. وہ دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا فیصلہ. لیکن چودھری صاحب یہ پیپلز پارٹی کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اس وقت سٹیک ہولڈر ہے, مطلب ہے کہ ایک صوبے پہ اب اس کی مکمل حکومت ہے بلا شرکت غیر ہے, مرکز میں وہ ایک بڑی اپوزیشن کے طور پر ہے, تو وائی دے ول راک دا بورڈ اینڈ گو فار فریش الیکشن؟ نہیں دیکھیں نا, کوئی سندھ کی حکومت تو کسی نے بنائی نہیں, ہمارے پاس 2/3 میجورٹی سے بھی زیادہ اکثریت حاصل ہے. بالکل جی. جو مانگے تانگے کی پکڑ کے حکومتیں بنائی وہ تو پنجاب اور جو بلوچستان, پنجاب اور مرکز کی حکومتیں ہیں, ان کے پاس کے پی کے اندر میجورٹی ہے. سو یہ ضروری نہیں ہے, یہاں پہ اگر ان کے اتحادی ان کا ساتھ چھوڑتے جائیں گے تو یہ حکومتیں یہاں پہ ختم ہو جائیں. تو یہاں پہ ان ہاؤس اندرونی تبدیلی بھی آ سکتی ہے. اگر یہ نہیں کوئی پارٹی اکثریت حاصل کر پائے گی تو کیا تھا. تو یہ چودھری صاحب چند دن پہلے میں نے مولانا صاحب کے ساتھ ایک انٹرویو کیا تھا, وہ مولانا صاحب واز کوائٹ ایکٹیو اپوزیشن میں, وہ اگرچہ پارلیمنٹ سے باہر تھے لیکن ایک ایکٹیو رول ادا کر رہے تھے ایز این اپوزیشن لیڈر. اس نے کل کے کہا کہ میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ سے مایوس ہوں کیونکہ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ اس حکومت کے خلاف کوئی پراپر کیمپین. دا ریزن جو میں سمجھتا ہوں وہ یہی کہنا چاہ رہے تھے کہ ہمارا بھی ذکر کیا انہوں نے, پیپلز پارٹی کا بھی, پیپلز پارٹی کا بھی اور مسلم لیگ کا بھی. نہیں ہمارا ذکر وہ اکثر تو نہیں کرتے. دیکھیں دو چیزیں ہیں. ہاں, پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے تو مولانا صاحب جب اسلام آباد آ رہے تھے تو ہم نے ان سے کہا تھا کہ آپ کوئی ہمارے ساتھ شیئر کریں. انہوں نے کہا نہیں, آپ میرے اوپر یقین کریں کہ میں حکومت گرا کے جاؤں گا. ہم نے بار بار ان کو کہا, انہوں نے نہیں شیئر کیا, لیکن ہم نے ان پہ اعتماد کیا. ہم ایک فرق ہوگا, اس وقت صرف ان کو پتا تھا ایجنڈا کیا ہے, طریقہ کار کیا ہوگا. اب ہم چاہتے ہیں کہ سارے مل کر بنائیں, جس میں مولانا بھی ہو, سارے مل کر طے کریں. تو اس میں اور اس پوزیشن میں فرق ہے. تو ہم نے تو اس کے باوجود ان کا ساتھ دیا, سندھ میں ساتھ دیا, پنجاب میں لاہور میں خود تھا, قمر زمان, ہماری تو ساری لیڈرشپ ہے. اگر ان کا شکوہ ہو سکتا ہے تو کسی اور سے ہو سکتا ہے, ہمارے ساتھ نہیں. چودھری صاحب آپ البتہ دھرنے میں ہم نہیں, پہلے دن سے ان کے ساتھ اتفاق نہیں کر رہے تھے. جی, تو اس میں ہم جلسے کی حد تک گئے, دھرنے میں. چودھری صاحب آپ کا اپنا پولیٹیکل تجزیہ جو ایز اے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ, ایز اے پولیٹیکل ورکر, ایز اے پولیٹیکل لیڈر, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وقت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو گرایا جائے؟ یہ اتنا ان پاپولر ہے عوام میں کہ اگر ان کو گرا دیا جائے یہ واپس عوام میں نہیں جا سکتے. اب میرا خیال ہے یہی وقت, دس از دا بیسٹ ٹائم, اس وقت ٹائم ہے اس کے. جی تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ چودھری منظور صاحب, گران گتن کو داود پاکستان پیپلز پارٹی سینئر رہنما چودھری منظور صاحب. خدا یو خبر ادا چې پیپلز پارٹی هغوی هم دا ووایي چې یاره سند موږ له چا په دغه کې نه دی راکړی. ظاهره خبره ده, خو د سند قربانول چې کوم دی دا به هم د پیپلز پارټي دپاره ډېره لویه خبره. دی ویل کیپ آن دغه به کوي, خو زما نه دی خیال چې یاره دوی به دومره پریشر جوړ کړي چې یاره یا حکومت لري کړي یا فریش الیکشن ته لاړ شي. وړه شانتې دم اخلو, د مې نه پس راځو پروګرام به جاري. جی چودھری منظور صاحب مونږ مننه کوو چې ټایم یې موږ له راکړه. ګران کتونکو دا وخت زموږ سره د څنګه چې ما چودھری صاحب نه تپوس وکړو چې یاره مولانا فضل الرحمان صاحب د شروع نه د یو سټرانګ اپوزیشن لیډر په حیث باندې چې کوم دی هغوی د دې حکومت د لومبۍ ورځې نه مخالفت کوو چې اپوزیشنو سره هغه هم رسات نه ورکوو. دا وخت زموږ سره د جمعیت علماء اسلام سینئر رهنما مولانا عطا الرحمان صاحب په لاین باندې دي. مولانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ډیره مننه مولانا صاحب. هغه څو ورځې وړاندې چې ما مولانا فضل الرحمان صاحب سره انټرویو کوله ټلیفون باندې, هغوی یو خبره کړې وه چې یاره وایي چې د اپوزیشن د دې رویې نه چې کوم دی د حکومت خلاف د کمپین نه شروع کولو نه زه مایوسه یم. اوس اپوزیشن یو وارې بیا چې مونږ ګورو نو لږ داسې لږ ایکټیو شوی دی, وایي چې د اختر نه پس به چې کوم دی بیا هغه وایي چې دمادم مست کلندر ہوگا. تاسو ګڼئ چې یاره دې ځل به اپوزیشن چې کوم دی لږ سسٹین بے وہ ساتھی؟ جی
بسم الله الرحمن الرحیم. منصف ډیره مننه، ډیره شکریہ، الله مو خوشحاله ساته. یقینا جی زه دا وایم چې صرف مولانا صاحب نه بلکې د پاکستان ټول ولس چې کوم د قوم چې کوم د هغه د اپوزیشن د رویې نه تقریبا مایوسي اظهار کول او نن په ملک کې د جمعیت علماء اسلام ته کومه پذیرایي حاصله ده، هغې بنیادي وجه دا ده چې جمعیت علماء اسلام اول ورځ نه چې کوم مجلسونه کړي دي، نن د اپوزیشن بعضې لیډران هم د جمعیت علماء اسلام د هغه پوزیشن او د هغه موقف تایید کوي. نو کچېرې اوس هم اپوزیشن جماعتونه دغه نتیجې ته ورسي چې بجای دې بغیره ممکنه نه ده چې موږ د ملک حالات هغه کړو چې تر څو اپوزیشن یو کردار ادا نه کړي. لکه اوس هم راغلي نو چا ورته ویل چې رات کو گھر آنے والا بھولا نہیں ہے. موږ په خوشحاله یو، الله دې وکړي چې د اپوزیشن چې کومه ده د خپل کردار ادا کړي. اوس پورې اپوزیشن خپل کردار صحیح معنو کې نه دی ادا کړی. مولانا صاحب درته جی 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 اوس پورې جمعیت علماء اسلام خو یقینا د اپوزیشن کردار ادا کړی دی، خو چونکې د ملک لوی پارټۍ چې کوم دي هغوی صحیح معنو کې خپل کردار نه ادا کړی. مونږ چې کله هم دا جمعت دا کړی په بهر کې اپوزیشن پارټۍ ته پکار ده چې خپل کردار ادا کړي. ښه مولانا صاحب دا راته ووایه چې ستاسو څه وایي چې یاره واقعي دې ځل دوی سیریس دي، ستاسو خپل انالیسس څه دی؟ که تاسو د پیپلز پارټۍ حکومت ته وګورئ په سند کې او د پاکستان مسلم لیگ ترمنځ دننه چې د هغوی کوم اختلافات دي دوی ته وګورئ، نو تاسو ګڼئ چې دوی به دې ځل به دوی سیریس وي؟ مومن صاحب مونږ الحمدلله زه وایم چې د صوبه خیبر پښتونخوا زمونږ د جماعت انیشیټیو اخیستی و د 18 ترمیم او NHC ایوارډ باندې موږ د صوبې ټول سیاسي ګوندونو مشران جمع کړي وو. په هغې کې زموږ مشرانو دا فیصله وکړه چې موږ به نور سیاسي ګوندونه د نورو صوبو سره هم دا مشاورت کوو او الحمدلله بلوچستان کې هم موږ مشاورت وکړو، بیا مو سند کې وکړو او اوس په پنجاب کې او بیا د هغې نه مرکزي سطح باندې زموږ کوششونه شروع دي. نور زړونه خو د الله په لاس کې دي. انشاءالله زموږ دا امید دی چې دې ځله چونکې اوس اپوزیشن جماعتونه هم او قوم ټول مایوسه ده، نن اپوزیشن د قوم اواز نشو جوړ، بیا کېدای شي چې قوم دا خلک همیشه دپاره مسترد کړي. تاسو مولانا صاحب تاسو دا ګڼئ چې یاره دې وخت کې د پی ټي آی حکومت چې کوم دی دومره غیر معروف دی چې یاره اپوزیشن ډېر په کلاو زړه سره عوام ته تللی شي؟ یقینا دې کې شک نشته. دا اوس هم چې کومه ده زموږ د آزاد مارچ نه بعده د دوی دپاره د اکسیجن یا د ساه اخیستو چې کومه ده هغه بنیادي وجه د کرونا وبا ده. که کرونا وبا نه وی نو جمعیت علماء اسلام دومره ګرد مضبوطه کړې دی به ډېر ستر د دې حکومت نه. مولانا صاحب دا راته ووایي چې تاسو منیمم ایجنډا د جمعیت علماء اسلام څه غواړي؟ ځکه چې بعضې جماعتونه وایي، نن بلاول صاحب هم وایي چې یاره ودن پارلیمنٹ کې دننه د تبدیلۍ خبر هم کیدی شي. جمعیت علماء اسلام به په کومه خبره باندې زور ورکوي په اپوزیشن جماعتونو کې جي؟ جمعیت علماء اسلام د اول ورځې نه موقف دا ده چې نوي انتخابات کې اوسي. د نوي انتخاباتو نه بغیر یو حل نشته ده، نه په پارلیمنٹ کې دننه او نه به هر څوک بلې تبدیلي راکړي سوای د دې چې نوي انتخابات وشي. ښه مولانا صاحب نو نن سبا چې د کرونا کم صورتحال دی نو په دې کې خو وي نوي انتخابات په 20 او په 21 کې نشي کېدی، بیا به څه کوو؟ هسې نه چې دغه بل څوک اوسي. دا خو نشي کېدی چې بل څوک په دونه تکړه شي چې سیاسي جماعتونه دې په دې کې خپل کردار نه کړي او بل خلک دې کردار ادا کړي. خو بهر کې زمونږ اول او اخیره رایه دا ده چې اکثر نو انتخابات وشي او آزادانه انتخابات. مولانا صاحب یو راته دا ووایي چې باوجود د دې نه چې د پی ټي آی سره هغه همره اکثریت نشته په پارلیمنٹ کې،
خو اپوزیشن چې کوم دی هغوی بجټ په اسانۍ سره پاس کو، هغوی د سینټ الیکشن په اسانۍ سره، سینټ چیئرمین چې کوم دی د هغه خلاف تحریک په اسانۍ سره دغه په خیبر پښتونخوا کې اگرچې جمعیت علماء اسلام اپوزیشن کې ده خو هغه مزې والا اپوزیشن نه ښکاري. په بلوچستان کې هم دغه صورتحال دی، په سندھ کې خو پولیټیکل پیپلز پارټۍ حکومت دی، پنجاب کې هم دونه میجارټي نشته، بیا هم حکومت کې دا د دوی سره څه داسې قوت دی چې یاره اپوزیشن له چې کوم دی سپیس ورکوي؟ اپوزیشن سپیس ورکوي یا نه ورکوي، خو دې نه یوه خبره خو ثابته ده چې په دې ملک کې واک لرونکي خلک چې کوم دی هغه چې څنګه لوبې کوي هغه لوبغاړي بیا لګیا دي، هغه لوبې کوي. خو بهر کې اپوزیشن جماعتونه به یو صحیح معنو کې کردار ادا کوي او د ملک اقتدار به بدلېږي. مولانا صاحب دا راته هغه ورځ تاسو سینټ کې چې کوم سپیچ و کوم تقریر کړی و د په کوم تناظر کې، ځکه چې تاسو په لمبي ځل باندې چې کوم دی ډېر غوسه هم وی او داسې جذباتي هم وی، نو څه د تخکاري څوک داسې څوک مینیورنګ کوي یا څوک مینجمنټ کوي چې په هغې باندې تاسو د خپلې غوسې اظهار کوئ؟ گزارش دا دی چې زمونږ مرکزي قیادت اول ورځ نه که ستاسې خبره یاد وي دا منجر څه کړی چې مونږ دا نیکې د اب باندې منو کي، نو زمونږ د جمعیت علماء اسلام موقف خو یو ځل واضح شوی دی چې اصل په ملک کې هغه پلارې لګیا دی او دا سرپټي بچی چې کومه ده دا خو زمونږ مخې ته هغه چهرې دي. خو بهر کې په 18ویں ترمیم کې هم زمونږ موقف دا دی چې چونکې سیاستدانانو یو د پارلیمنت او د جمهوریت لاره مضبوطه کړې ده، نو لہذا په دې باندې که یو ځل بیا مجلسونه کېږي نو دا به د ملک تاوان وي او د قوم تاوان به وي پکې. نو په دې کې د جمعیت علماء اسلام موقف واضح دی او موږ انشاءالله په خپل موقف باندې کلک ولاړ یو. کوشش کوو چې اپوزیشن جماعتونه موږ سره په دې کې ملګرتیا. مولانا صاحب الله مو روغ لره، ښه ژوند او ښه صحت درته غواړو. ډېره مننه ستاسو جی وارې بیا ستاسو شکریه ده. خو ګران کتونکو دا جمعیت علماء اسلام سینئر رهنما مولانا عطا الرحمان صاحب لکه هغوی شروع کې ووایي چې یاره د اپوزیشن د رویې نه صرف جمعیت علماء اسلام بلکې ټول ولس چې کوم دی مایوسه دی. نو دا هم یو ډېره لویه مابخیل یو ډېر لوی سټیټمنټ دی چې مولانا عطا الرحمان صاحب ورکړه. خو اوورال که موږ وګورو نو دې وخت کې اپوزیشن چې کوم دی په خپله هم داسې د تقسیم ښکاري. پیپلز پارټي چې خپل کیلکولیشن کوي نو هغوی ته پته ده چې سند حکومت د هغوی سره دی، دلته اپوزیشن کې دی. میکسیمم که الیکشن وشي نو هم دا شی راتلی شي نو چې د الیکشن د هغې د واپس د دې حاصلولو لپاره دا ایکسرسایز کوي نو وای ناټ سټی اټ هوم والا خبره ده. دغه شان د پاکستان مسلم لیگ د ننني اختلافات د لیډرشپ حوالې سره د میا محمد نواز شریف صاحب بیانیه او د میا شهباز شریف صاحب بیانیه د هغې یو بل سره اگرچې امیر مقام صاحب د هغې تردید وکړو خو بیا هم څه نه څه شته ځکه خو خبرې کېږي. خو بیا هم زموږ دعا ده چې هر څه کېږي ځکه چې هر یو سړی لګیا دی د دې ملک د خیر دپاره د ملک د ښېګړې دپاره که هغه حکومت دی. خدای دې هغه څوک چې په څه کې زموږ او د پاکستان خیر وي. اجازت غواړو. د الله په امان.